أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا. بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کونکي دی. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. الف لام را دا د هغه کتاب آیاتونه دي چې د حکمت نه ډک دي. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. آیا خلکو ته دا خبره عجیب ښکار شوه چې مونږ هم دا غوینا یو سړی ته وحی ولېګلا چې په غفلت کې پراته خلک راويخ کړي او چې څوک ایمان راوړي هغه ته زیری ورکړي چې دا غوی د پاره د خپل رب سره رښتینی عزت او لوړه مرتبه ده. آیا دا هغه خبره ده چې په دې باندې کافرانو وویل چې دا سړی خو ښکارا جادوګر دی؟ إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. حقیقت دا دی چې تاسو رب هغه الله دی چې اسمانونه او ځمکې پښپغو رزق پیدا کړل، بیا د حکومت په تخت باندې کېناستو او د کائناتو انتظام چلوي. هیڅوک سفارش کوونکې نشته او که څوک سفارش کوي نو هغه به د الله د اجازت نه رستو کوي. هم دا الله ستاسو رب دی، نو تاسو هم د دې عبادت کوئ. نو آیا تاسو به پس د دین هم په هوش کې ناراضی؟ إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. خاص هم هغه ستاسو د ټول واپسی دا د الله په خواده ده. بشکا اول پیدا وخت هم هغه کوي، بیا به دوباره هم هغه پیدا کوي. د پاره د دې چې کوم خلکو ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل نو چې هغه لا خپه انصاف سره بدل ورکړي، او چا چې د کفر لار اختیار کړه نو چې هغه ایشېدلی وبوس کی او دردناک سزا اخري، ځکه چې هغه به د حق نه انکار کولو. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. هم هغه دي چې نوري پړقېدون کې جوړ کړو او سپوږمۍ وزلولا او د سپوږمۍ دا وړېدو او د غټېدو منزلونه
ټیک ټیک مقرر کړل د پاره د دې چې تاسو دا غینا د کلونو او د تاریخونو حساب معلوم کړئ الله تعالی دا هر څه د لوبو په طرز نه بلکې با مقصد جوړ کړی دي هغه خپل نخي صفا صفا پیش کوي د هغه خلکو د پاره چې هغه علم لري إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون یقینا چې د شپې او د ورځې په بدلیدو کې او په هر هغه سیس کې چې الله په اسمانونو او په ځمکه کې پیدا کړی دي نخې دي د هغه خلکو د پاره چې د غلط فکر او د غلط عمل نه بچ کېدل غواړي إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون حقیقت دا دی چې کم خلک زمونږ سره د ملاقات امید نه لري او د دنیا په ژوند باندې راضي او مطمئن شوي دي او کم خلک چې زمونږ د نخونه غافل دي دا غوي اخري زیبا دوزخ وي په سبب د هغه بد کارونو چې هغوی با د دې خپل غلطي عقیده او غلط عمل په وجه کول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم او دا هم حقیقت دی چې کوم خلکو ایمان راوړو یعنی چا چې هغه صداقت قبول کړو کم چې په دې کتاب کې پیش کړی شوی دی او نیک عملونه کول نو هغوی با خپل رب داغوی د ایمانونو په وجا پسې لار روان کړي د نعمتونو نه په ډک جنتونو کې با داغوی نه لاندې نهرونه بهيږي دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين هل تبهغوی دعوای چې پاکې تو اے الله داغوی بدا دعاوی چې سلامتیا دی او داغوی هر خبره با په دې ختميږي چې ټول سنا خاص الله لردا چې پالون کې د مخلوقات دی ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون کچری الله هم خلق لا د بدای په سزا ورکولو کې هاغمره تلوار کوله څومره چې دا خلق د دنیا د خېګړی په غختلو کې تلوار کوي نو د دوی د عمل کولو مهلت با په خوا ختم شوی وو خو زموږ دا طریقه نه ده زکه خو مونږه هغه خلق چې زموږ سره د ملاقات امید نه لري په خپل سرکشي کې د سرګردانۍ د پاره پرېږدو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون د انسان حال داده چې کله په د باندې سخت وخت راشي نو په ولاړه او په ناستا او په ملاستا مونږ ته आवाज کوي خو چې کله ترې مونږ مصیبت لري کړو نو داسې بے پروا تیریږي لکه چې د خپل خراب وخت کې
اډو مونږ ته आवाज نه وکړي دغه شان د حدنا د اوریدونکو خلکو د پاره دا غوي عملونه خسته کړی شوی دي ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين اے خلکو ستاسو نه مخکې قومونه چې په خپل زمانه کې خپه ترقی وو مونږه هلاک کړل هر کله چې هغه د ظلم په لار روان شو او دا غوي رسولانو هغه له صفا واضح نخي راوړي او هغه هډو ایمان را نوړو دغه شان مونږه مجرمانو خلکو لا دا غوي د جرمونو بدل ورکو ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون اوس د هغوی نه رستو مونږ تاسو لا پزمکه کې د هغوی زې درکړې دي د پاره د دې چې وګورو چې تاسو څنګه عملونه کوئ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم او کله چې دوی ته زمونږ صفا خبري اورولې کیږي نو کم خلک چې زمونږ سره د ملاقات کولو امید نه لري هغه وایي چې د دې په ځای یو بل قران راوړه یا په دې کې څه بدلی راولا اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا زما دا کار نه دی چې د خپل طرف نه په دې کې څه بدلون وکړم زه خو بس په هغه وحی پسې ځم کوم چې ماته را لېږلې کیږي کزه د خپل رب نافرمانی وکړم نو ما سره د ویلوې hebatnaki ورځي یره ده قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون او ورته وایا کو الله داسې کول غوښتل نو ما به هیڅ کله دا قران تاسو ته نوې اورولې او الله به تاسو ته د دې خبر اډو درکړې نوې اخر د دین مخکي ما سه عمر تاسو سره تیر کړې دي آیا تاسو د عقل نکار ناخله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون بیا داغنه بزیات ظالم بل څوک وي چې یو دروغ خبره په الله پورې اوتړي یا د الله حقيقي آیاتونه دروغ وګڼي یقینا مجرمان خلق اسکلا خلاصې نشي مندله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون دا خلق د الله نه سیوا داغو عبادت کوي چې نه ورته نقصان رسول شي او نه فائدہ او وای دا چې دوی د الله په دربار کې زمون سفارشیان دي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا
آیا تاسو الله لا د هغه خبر ورکوي چې هغه نه په اسمانونو کې پیژني او نه په ځمکه کې؟ هغه پاک دی او ډیر اوچت دی د هغه شرک نه چې داخله کې کوي. وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون. اول ټول انسانان یو امت وو، رستو هغوی مختلفی عقیده او مختلفی طریقې جوړې کړې او کچري ستا د رب د طرف نه د اول نه یو خبره فیصله کړې شوی نه وي، نو په کم سیس کې چې دوی اختلاف کوي داغه فیصله به شوی و. ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. او دا چې دوی وایي چې په دې نبی باندې د خپل رب د طرفنا سنخ ولی نازله نکړې شو، نو دوی ته وایا چې د غیب مالک او اختیارمند خو صرف الله دی. خدنو انتظار کوي، زه هم تاسو سره انتظار کوونکی یم. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ. د خلکو دا حال دی چې موږ ورته کله د مصیبت نه رستو د رحمت مزا ور اوسکو، نو فورن هغوی زموږ د نخو په معاملې کې چالبازي شروع کړي. دوی ته وایا الله په خپل چال کې ستاسو نه زیات تیز دی، داغه فرښتې ستاسو ټول مکاریان لیکي. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. هغه هم الله دی چې تاسو په وچا او په لمد کې ګرځوي، نو چې کله تاسو په کشتو کې سوار شئ او په موافق بادونو کې په خوشحالۍ سره سفر کوئ او بیا ناڅاپه تیز مخالف باد راشي او د هر طرف نه د چپو سپېړې شروع شي او مسافران پوه شي چې په طوفان کې گیر شو، نو په دغه وخت کې ټول خپل دین الله لپاره خالص کړي او داغونه دعاګانې غواړي چې کچری تا مونږ لا د دې مصیبت نه خلاصې راکړو، نو مونږ به شکرګزار بندگان جوړ شو. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا
ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. خو چې کله هغه دوی بچکړي نو بیا دغه خلک د حق نه واوړي او پزمکه کې بغاوت شروع کړي. اے خلکو، ستاسو دا بغاوت الټه هم ستاسو خلاف راځي. د دنیا یو څو ورځې مزيدي وای کړئ، بیا زموږ طرف ته تاسو واپسی ده. هغه وخت به موږ تاسو ته وخیو چې تاسو څه کول. إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. د دنیا دا ژوند چې د دې په نشه کې تاسو مست یې او زمونږ د نخونه تاسو بے پرواهي کوئ. د دې مثال داسې دی لکه چې مونږ د اسمان نه اوبو راورولې نو د ځمکې پیداوار ښه ګڼ وشو چې انسانان او ځناور ټول خوري. بیا عین په داسې وخت کې چې کله ځمکه خش نشوا او فصلونه خیسته ولاړو او د مالکانو دا خیال وو چې اوس مونږه د دینه په فائدې اغستلو باندې قادر یو، نو ناڅاپه پر د شپې یا د ورځې زمونږ حکم راغی او مونږه هغه داسې تبا کړله لکه چې پرون هلته هیڅ نه وو. دغه رنګي مونږ خپل نخي صفا پیش کوو د هغه خلکو د پاره چې سوچ فکر والدي. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. تاسو د دې فانی ژوند په دوکه کې راځي او الله تاسو دارالسلام د سلامتیا کور یعنی جنت ته رابلی. هدایت داغو په اختیار کې دی، چاته چې هغه غواړي نو سیده لار ورته ښیي. للذین احسنوا الحسنى وزیاده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. کوم خلکو چې د نیکۍ طریقه اختیار کړه داغوی د پاره ښه بدله ده او زیات فضل داغوی په مخونو باندې با رسوایی او ذلت نه راخوريږي. هغوی د جنت مستحق دي، هلته به هغوی همیشه اوسيږي. والذین کسبوا السیئات جزاء سیئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. او کوم خلکو چې په دیانی وګټلې داوی بدی چې څنګه دا هم هغه سی به هغوی بدله مومي. ذلت به پری راخور وي، د الله نه به څوک بچکون کې نوي. داوی په مخونو باندې با داسې تیار خوروي لکه چې د شپې توري پردې پری پرتی وي.
هغوی د دوزخ مستحق دي هلته به هغوی همیشه اوسیږي ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين پکم ورځ چې مونږ هغوی ټول یوځای په خپل عدالت کې راجمع کړو بیا به هغه خلکو ته چې چا شرک کړی دی وایو چې ودرېږئ تاسو هم او تاسو چې کم شریکان جوړ کړی دي هغوی هم بیا به د هغوی د منځ نه د ناشناوالي پرده لري کړو او د هغوی شریکان به وایي چې تاسو خو زمونږ عبادت نه کولو زمونږ او تاسو په منځ کې د الله گواہی کافی ده که تاسو زمون عبادت کوو هم خو موږ تاسو د عبادت نه بالکل نه خبرو هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون په دغه وخت کې به هر سړی د خپل عمل مزه وسکي ټول بخپل حقيقي مالک ته واپس کړي شي او کم دروغ چې د ځان نه جوړ کړي وو هغه ټول به تری ورک شي قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون ددوینه تاسو کړه څوک تاسو له اسمان او د ځمکې نه رزق درکوي دا د اوریدو او د لیدو طاقتونه د چا په اختیار کې دي څوک د بیروح نه روح والا او د روح والا نه بیروح راوباسي څوک د دې جهان د نظم انتظام کوي دوی به ضرور وایي چې الله ورته وایا بیا د حقیقت نه په خلاف تللو کې تاسو پرهیز نه کوئ بس هم دغه الله ستاسو حقيقي رب دی بیا د حق نه رستو د گمراهۍ نه سوا نور څه پاتې شو اخر دا تاسو کم طرف ته ګرځولې کېږئ كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون اے نبی صلی الله علیه وسلم وګورا دغه شان پنا فرمان خلق باندې ستاد رب خبره رښتیا شوه هغوی به هیڅ کله اونمني قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون د دوی نه تاسو کړه آیا ستاسو په شریکانو کې څوک شته چې په اول ځل پیدا کول کوي او بیا هغه دوباره هم پیدا کوي ورته وایا هغه صرف الله دی چې په اول ځل پیدا کول هم کوي او هغه دوباره هم پیدا کوي بیا تاسو دا په کومه غلطه لار روان کړی شوی یې قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق
أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون د دوی نه تاسو کړه ستاسو په شریکانو کې څوک داسې همشته چې حق لار خي ورته وایا هغه صرف الله دی چې حق لار خي بیا دارته وایا چې څوک حق لار خي آیا هغه د دې زیات مستحق دی چې خلک په هغه پسې روان شي یا هغه چې په خپل هم لار نه مومي تر سوچ ورته اون خودل شي اخر تاسو لسی شوی دی دا څنګه اړولې فیصله کوي وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون حقیقت دا دی چې په دوی کې اکثر خلک تش په قیاس او په ګمان پسې روان دي حال دا دی چې ګمان د حق ضرورت هیڅ هم نه پوره کوي سچ دی کوي الله تعالی خمالم دی وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين او دا قرآن هغه څه نه دی چې د الله د وحي او د تعلیم نه بغیر دی جوړ کړی شي بلکې چې مخکې راغلی وو دا خو د هغه تصدیق او د الکتاب تفصیل دی پدې کې هیڅ شک نشته چې دا د کائنات د بادشاہ د طرف نه دی ام یقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين آیا دا خلق وای چې پیغمبر دا د ځانه جوړ کړي دي ورته وایا که تاسو په دې الزام کې رښتینی یای نو یو صورت د دې پشان جوړ کړي او راي وړي او د یو الله نه بغیر چې نو څوک راوخته شي د مدد د پاره هغوی راوغواړي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين اصل خبره دادا چې کوم سیس د دوی په علم کې را نغه او داغه انجام هم د دوی مخې ته را نغه هغه دوی خامخا په قیاس سره دروغ وګڼو دغه څخه د دوی نه مخکې خلکو هم دروغ ګڼلې وو نو وګورئ دغه ظالمانو څه انجام شو ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين پدوی کی با سخلق ایمان راوړي او سبارا نوړي او ستارب دغه فساد کوونکی خپې جنې وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ أَنتُم بَرِيئُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ کو دوی ته دروغجن غني نو ورته وایا چې زما عمل زما د پاره دی او ستاسو عمل ستاسو د پاره دی سچ ز کوم داغه تاسو ذمہوار نه او سچ تاسو کوي داغه ز ذمہوار نه يم ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم
ولو كانوا لا يعقلون پدې کې ډېر خلک دي چې ستا خبري اوري خو آیا ته به کڼو ته خبره واوروي خو هغوی په هیڅ نه پوهیږي ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون پدې کې ډېر خلک دي چې تا ته ګوري خو آیا ته به ړندو ته لار وښې خو هغوی هیڅ نه ویني إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون حقیقت دا دی چې الله په خلکو باندې ظلم نه کوي خلک په خپل ځان باندې ظلم کوي ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين نن دوی د دنیا په ژوند کې مستی او په کوم ورځ چې الله دوی راجم کړي نو دا د دنیا ژوند با دوی ته داسې ښکار شي لکه چې دوی هسي یو ساعت د یو بل د پیژنګلو د پاره حساب شوی وو په هغه وخت کې با حقیقت معلوم شي چې واقع سخت پتاوان کې پاتې شو هغه خلک کوم خلکو چې د الله ملاقات دروغ وګڼو او هرگز هغوی په نیغه لار باندې نه وو وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ دکم بد انجام نه چې مونږه دوی يرو کو داغه سو حصہ مونږه ستا په ژوند کې تا ته اوخیو او کو تا داغه نه مخکې پورته کړو خو بهرحال د دې راتل زمون طرف ته دي او چې دوی کوي الله په هغه باندې گواه دی ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون د هر امت د پاره یو رسول دی نو کله چې یو امت ته داوی رسول راشي نو داوی فیصله پوره په انصاف سره کیږي او پاغوی باندې د زره هم ظلم نکیږي ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين دوی وای کستاسو دا وعده رښتینی وي نو اخر دا به کله پوره کیږي قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ورته وایا زما په اختیار کې خو زما خپل نفع او نقصان هم نشته هر څه د الله د مشیت سره تړل شوی دی د هر امت د پاره د مهلت یو موده مقرر ده کله چې دا موده پوره شي نو بیا د یو ساعت د پاره هم مخکیواله او رستواله نکېږي قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون دوی ته وایا چې تاسو چری دا سوچ هم کړی دی چې کچری د الله عذاب ناصافه د شپې یا د ورځې راشي نو تاسو څه کولای شئ اخر دا کم داسې سیز دی چې دا غیر لپاره مجرمان تلوار وکړي ثم إذا ما وقع آمنتم
به الآن وقد كنتم به تستعجلون. آیا چې کله عذاب پتا سو راشي نو حلبای تاسو منئ اوس بچ کېدل غواړئ؟ حال دا چې تاسو په خپل داغه د زر راتلو تلوار جوړ کړی و. ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون. بیا به ظالمانو ته ویل شي چې اوس د همیشه عذاب مزه وسکئ، تاسو چې د عمل سګټه کړی وي داغه د بدلې نه سیوا به بل څه بدله تاسو له درکې دي شي. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. بیا تپوس کويستانه چې دا تاسو وای نو آیا واقعي دار اختیاري ورته وایا په خپل رب می دې قسم وي دا بالکل اختیاري او تاسو دومره طاقت نه لرئ چې دا دراتلو نه منع کړئ. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. او هر هاغه چا چې ظلم کړی وي کو داغه سره د ټوله دنیا همره دولت هم وي خو دې تبا تیار شي چې دغه عذاب نه د بچ کېدو لپاره هغه دولت په فدیه کې ورکړي. دا خلک چې کله هغه عذاب وویني نو په ځل کې به پیمانه شي، لیکن د دې په منځ کې به پورا په انصاف سره فیصله کیږي او هیڅ ظلم به نه کیږي. ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. واورئ په اسمانونو او پزمکه کې چې سدي هغه د الله دی، یاد لرئ د الله وعده رښتینی ده خو اکثر خلک پوهیږي نه. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. هم هغه ژوندۍ کول کوي او هم هغه مړ کول کوي او خاص هم هغه تاسو د ټول واپس کېدل دي. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اے خلکو تاسو د رب د طرفنا نصیحت راغله دی، دا هغه څه دی چې د زړونو د مرزونو شفا ده او څوک چې دا قبول کړي دا غوي د پاره راهنمایي او رحمت دی. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې دا د الله فضل او داغه مهرباني ده چې دا سیز هغه راولېګو په دې باندې خلکو لا خوشحالي کول پکار ده. دا د هغه ټول سيزونو نه بهتر دی کوم چې دا خلک جمع کوي. قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم
أم على الله تفترون اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا تاسو چرته دا سوچ هم کړی دی چې کم رزق الله تاسو د پاره نازل کړي وو دا غینا تاسو په خپل څه حرام کړل او سمو حلال کړل د دینه تاسو کړه آیا الله تاسو له د دې اجازه درکړي وو یا تاسو په الله پوری دروغ تړئ وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون کم خلق چې په الله پوری دا دروغ تړي دا غوي سګمان دي چې د قیامت په ورځ با دا غوي سره سمامل کیږي بشکا الله خو په خلق باندې د مهرباني نظر کوي خو اکثر انسانان دا سدي چې شکر نه وباسي وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين اے نبی صلی الله علیه وسلم ته چې په هر حال کې او د قران نه چې هر څه اوروي او اے خلکو تاسو هم چې هر څه کارونه کوي په هغه ټول کې مونږه برابر تاسو ته ګورو د زره همرا سسیس په اسمان او پزمکه کې داسې نشته نور کوټه سیس او نغټ سیس چې هغه ستاسو رب د نظر نه پټوي او په یو واضح کتاب کې درج نوي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون واوري څوک چې د الله دوستان دي چې ایمان راوړو او د تقوا لار اختیار کړه دا غوی د پاره د س یری او د س غم موقع نشته لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم په دنیا او په آخرت دوانو کې دا غوی د پاره زیره ده د الله خبري بدلې دي نشي دا لویه کامیابی ده ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم اے نبی صلی الله علیه وسلم کمی خبرې چې دا خلق پتا پسې جوړوي هغه د تا غم جن نکړي عزت ټول د الله په اختیار کې دی او هغه هر څه اوري او په هر څه پوهیږي الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون خبردار شي کدا اسمانو سیدن کی دي او کدا زمکی ټول د الله په ملکیت کې دي او کم خلق چې د الله نه سیوا خپل خو ساختو شریکانو ته आवाजونه کوي هغه صرف په وهم او ګمان پس روان دي او تش قیاسونه چلوي
هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. هغه هم الله دی چې تاسو د پاره شپه جوړ کړه چې آرام او سکون پکې حاصل کړئ او ورځ روخانه جوړ کړه. بشکا پدې کې نخې دي د هغه خلکو د پاره چې په آزاد غوګونو د پیغمبر دعوت اوري. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. خلقو اویل چې الله څوک په ځوالۍ نیولې دی. سبحان الله، الله خو بے نیاز دی. په اسمانونو او پزمکه کې چې سدي هغه ټول د الله دی. ستاسو سره د دې وینا د پاره اخر څه دلیل دی؟ آیا تاسو د الله په حق لا هغه خبرې کوي چې هغه تاسو په علم کې نشته؟ قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اے نبی صلی الله علیه وسلم ورته وایا چې کم خلک په الله باندې د دروغ الزامونه لګوي هغه هیڅ کله خلاصې نشي موندلې. متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. د دنیا د یو څو ورځې په دې ژوند کې دي مزه وکړي، بیا زموږ طرف ته داوی واپس کېدل دي. بیا چې کم کفر هغوی کوو داغه په بدل کې با ورته مونږه د سخت عذاب مزا ور اوسکو. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. دوی ته د نوح علیہ السلام قصه واوروا. د هغه وخت قصه کله چې هغه خپل قوم ته ویلی وو چې اے زما د قوم رونو، کستاسو په منځ کې زما اوسېدل او د الله د آیاتونو په ذریعہ تاسو د غفلت نه را بیدارول تاسو ته ګران شوی وي، نو زما باور په الله باندې دا تاسو خپل جوړ کړي شریکان را جمع کړئ او متفقه فیصله وکړئ او چې کومه منصوبه تاسو په خیال کې وي باغه خزان په کړئ چې داغه یو اړخم تاسو د نظر نه پټ پاتې نشي. بیا زما خلاف باغه عمل وکړئ او ما ته هرگز مهلت مرا کوئ. فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. چې تاسو زما د نصیحت نه مخواړو نو زما مو څه نقصان وکړو؟ ما خو تاسو نه څه اجر غوښتلې نه وو. زما اجر خو د الله په ذمہ دی او ما ته حکم شوی دی چې کو څوک مني او کو نه مني زب په خپل مسلمان اوسم. فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين. هغوی هغه دروغجن وګڼو او نتیجه دا شوه چې مونږه هغه او داغه سره چې کم خلق په کشته کې وو ټول بچ کړل او هم
هغوی مو پزمکه کې داغوی پځې کېنول او هغه ټول خلق مو خر کړل چې زمونږه آیاتونه دروغ ګڼلې وو نو وګوره چې کوم خلکو ته خبرداري ورکړې شوی وو او بیا هم هغوی خبره اونمنله دا هغوی څه انجام شو ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين بیا د نوح علیہ السلام نه رستو مونږه مختلف پیغمبران خپل قومونو ته اولېګل او هغوی ورته صفا صفا نخي ویوړلې خو چې کم سیز هغوی د مخکنه دروغجن ګڼلې وو پاغي بیا ایمان را نوړو دغه شان مونږه د حد نه د اوریدونکو خلکو په زړونو باندې مهر لګوو ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين بیا دا غوینو رستو مونږه موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام د خپل نخو سره فرعون او داغو سردارانو ته اولېګل خو هغوی د خپل لوی غرور وکړو او هغوی مجرمان خلق وو فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين نو هر کله چې زمونږ د طرفنا هغوی ته حق ورغه نو هغوی اویل چې دا خو صفا جادو دی قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون موسی علیہ السلام اویل آیا تاسو حق ته داوای کله چې هغه تاسو ته راغې آیا دا جادو دی حال دا چې جادوګران بری نمومي قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين هغوی په جواب کې ویل آیا ته د دې لپاره راغلې چې مونږه د هغه طریقې نه واړوي په کومه طریقه چې مونږ خپل پلار نکونه مونږ دي او پزمکه کې لوی ستاسو د دوانو قائم شي مونږ ستاسو د خبرو منون کې نه یو وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم او فرعون خپل سړو ته ویل چې ماته هر ماهر جادوګر حاضر کړي فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون کله چې جادوګران حاضر شول موسی علیہ السلام ورته وویل چې تاسو غرزول غواړئ هغه وغورځوئ فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يفلح عمل المفسدين نو چې کله هغوی خپل جادو وغورځو نو موسی علیہ السلام وویل دا چې تاسو غورځولې دي دا جادو دی الله اوس دا باطلوي د فساد کوونکو کار الله نسموي ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون او الله په خپل فرمانونو سره حق کار کوي اگر کو مجرمان هر څومره نه خوښوي فما آمن لموسى
من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين. بیا ګوره چې موسی علی السلام د خپل قوم د یو څو ځوانانو نه سیوا بل هیڅاونه منو د فرعون د یرینا او پخپلا د خپل قوم د سردارانو د یرینا چې په دې یریدل چې فرعون به په عذاب کې مبتلا کړي او واقعي چې فرعون پزمکه کې غلبه لرله او هغه د هغه خلکو نه وو چې په هیڅ حد نه رامنه کیږي. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. موسی علیہ السلام خپل قوم ته وویل چې اے خلکو کچری تاسو واقعي په الله باندې ایمان لرئ نو په هغه باور کوئ کو مسلمانان یې. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. هغوی جواب ورکړو مونږ خاص په الله باندې باور وکړه اے زمونږ ربا مونږ د ظالمانو خلکو د پاره فتنه ما جوړوا او په خپل رحمت سره مونږ له کافرانو نه نجات راکړه. وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. او مونږه موسی علیہ السلام او داغو رورتا اشاره وکړه چې په مصر کې یو څو کورونه د خپل قوم د پاره وګورئ او د خپل دغه کورونو نه قبله جوړ کړئ او مونږ قائم کړئ او مؤمنانو لا زیره ور کړئ. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. موسی علیہ السلام دعا وکړه اے زمونږ ربا تا فرعون او داغو سردارانو لا د دنیا په ژوند کې خایس او مالونه ورکړي دي. اے ربا آیا دا د دې لپاره دي چې هغه خلک ستاسو د لارې نه بیلاری کړي؟ اے ربا د دوی مالونه فنا او برباد کړه او پزړونی داسې مهر ولګوا چې تر هغه پورې ایمان را نوړي تر سوچي دردناک عذاب اونويني. قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. الله ورته په جواب کې فرمایل ستاسو د دوانو دعا قبول کړې شو. دواړه مضبوط اوسئ او د هغه خلکو د طریقې پیروي هرگز مکوئ چې هغوی علم نه لري. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين.
او مونږه بنی اسرائیل د سمندر نه پورستل بیا فرعون او داغه لخر د ظلم او زیاتۍ په غرض پاغوي پسې روان شو انتر دې پوری چې کله فرعون په ډوبې دوشو نو وی ویل ما اومنلا چې حقيقي خدای داغه نه سیوا بل نشته په کوم باندې چې بنی اسرائیل ایمان راوړو او زهم په مانون کې کیم الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين جواب ورکړی شو اوس ایمان راوړې حالکه د دې نه مخکې خودي نافرمانی کولا او د فساد کوونکو خلکو نه وي فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون اوس خو مونږ صرف ستا بدن بچکو د پاره د دې چې ته د رستو نسلونو د پاره د عبرت نه خشه اگر چې ډېر انسانان داسې دي چې هغه زمونږ د نخونه بے پروايي کوي ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون مونږه بني اسرائیل لا ډېر ښه د اوسېدو ځای ورکړو او د ژوند ډېر خولي وسایل مو ورلا ورکړل بیا غوي په خپلو کې اختلاف نکړو خو په هغه وخت وکړو چې کله ورته علم راغلی وو یقینا چې ستا رب د قیامت په ورځ دا غوي په مینس کې دا غسیس فیصله وکړي په کم کې چې هغوی اختلاف کوو فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين اوس که چری ستا د هغه هدایت پاکلا شکوي کم چی مونږه پتا باندې نازل کړي دي نو داغه خلکو نه تاسو کړه چې هغه د مخ کې نه کتاب لولي په واقع کې دا تا خاص هم حق راغلي دي ستا د رب د طرف نه نو ته په شک کوونکو خلکو کې مکیګا کنه نو ته په نقصان مندوم کې شي إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم حقیقت دا دی چې په کوم خلکو باندې ستا د رب وینا حق ثابت شوی دا هغوی ته که هر څنګه نخي مخې ته راشي خو هغوی هیڅ ایمان نه راوړي تر څو چې دردناک عذاب مخامخ را روان اونويني فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين بیا داسې یو مثال چرتشته چې یو کلی د عذاب لیدلو نه پس ایمان راوړی وي او هغه ایمان ورلا فائدمن ثابت شوی وي د یونس د قوم نسیوا د دې بل مثال نشته هغه قوم چې کله ایمان راوړی وو نو البته
مونږه داغوی نه د دنیا په ژوند کې د رسوای عذاب لري کړي وو او هغوی لمو د ژوند نه د فائدې اغستلو موقع د یوې مودې پوری ورکړي وا. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. کچریستا د رب فخ داوي چې پزمکه کې دي ټول خلق مؤمنان او حکم منون کی وي نو دزمکه ټول خلق با ایمان راوړي وي نو آیا ته به خلق مجبور کړي چې هغه مؤمنان شي؟ وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. هیڅوک د الله د اجازت نه بغیر ایمان نشي راوړي او د الله طریقه دا چې کم خلق د عقل نه کار ناخلي نو هغه په هغه باندې ګندګي ورغورځوي. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. دوی ته وایا پزمکا او پاسمانونو کې چې سدي هغه ته په غړې دلو سترګو وګورای او کم خلک چې اډو ایمان راوړل نه غواړي داغوی د پاره نخي او يرونه اخر څه فائدہ کولی شي. فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين. اوس دا خلق د دین سیوا د بل څه انتظار کوي چې هم هغه بدی ورځي اوویني کمی چې د دوی نه مخکې تیر شو خلکو لیدلې دي. دوی ته وایا خدا نو انتظار کوي زه هم ستاسو سره انتظار کوم. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. بیا چې کله داسې وخت راشي مونږ خپل رسولان او هغه خلک بچ کوو کوم چې ایمان راوړي دي. زمونږ دا طریقه ده په مونږ باندې دا حق ده چې مؤمنان بچ کړو. قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے خلکو کچری تاسو تر اوسه پوری زما د دین پاکلا پس شک کیای نو واورای چې تاسو د الله نه سیوا د چا بندگی کوي زه داغه بندگی نکوم بلکې صرف د هغه الله بندگی کوم چې داغه په قبضه کې ستاسو مرګ دی. ما ته حکم شوی دی چې زه د ایمان راوړونکو خلکو نشم. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. او ما ته فرمایلی شوی دی چې ته یو مخیزه شه او خپل ځان ټیک ټیک په دې دین باندې قائم کړه او هیڅ کله هم د مشرکانو نه مکیږه. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. او د الله نه بغیر یوې داسې هستۍ ته आवाज مکوا چې هغه نه تا ته فائدہ در رسولی شي او نه نقصان. کتا داسې وکړل نو په ظالمانو کې به یې. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. کو الله تا پس مصیبت کی واچوي نو داغه سیوا بل څوک نشته چې دغه مصیبت لري کړي او کو هغه ستا په حق کې د څه خېګړي اراده وکړي نو داغه فضل واپس کون کې هم څوک نشته. داغه چې په خپل بندگانو کې چاته فخشي نو په هغه خپل فضل کوي او هغه معاف کون کې او رحم کون کې دی. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. اے نبی صلی الله علیه وسلم وایا چې اے خلکو تاسو د رب د طرف نه حق راغلی دی. اوس چې چا سیده لار اونې ولا نو داغه په سیده لار تلل داغه د پاره فائدہ لري او څوک چې گمراه پاتې شو نو داغه گمراهي داغه د پاره تبا کون کیدا او زه په تاسو باندې سو نگران نه يم. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. او اے نبی صلی الله علیه وسلم ته د هغه هدایت پیروي کوا کم چې تاسو د وحی په ذریعہ درلېګلې کیږي او داغه پوری صبر کوا چې الله فیصله وکړي او هغه بهترین فیصله کوونکی دی.